یو د الله کور دی بیت الله شریف دی چې انسان هلته کې ورشي نو د هلته نه زړه نه کېږي او وایي چې په بار بار باندې بیا دې ته راتللې. دا الله تعالی دې کې خپل برکت ایښی دی چې د خلکو زړونه د هغې سره مایلې دي، د هغې سره تړلي دي. او بیا وګورو په حج باندې 12-14 لکه روپۍ لګي او د دنیا د ګوټ ګوټ نه چې دی نو خلک راځي او یو ناره وي، یو لبیک وي، لبیک اللهم لبیک، یا الله زه حاضر یم، یا الله زه حاضر یم. که هغه لبیک د مزدلفې په مقام کې وي، که هغه لبیک د عرفات په میدان کې وي، او که هغه لبیک د مینا په میدان کې وي، او که هغه لبیک بیا په هر مقام او هر ځای کې وي. حاجي صاحب سپین کفن اچولی وي، 2 څادرې اچولی وي چې په هغې کې جیب نه وي، او د بیت الله شریف په خوا کې او دغه رنګې د حج په هره موقع کې که د دنیا بادشاه دی، که وزیر دی، که غریب دی، که مالدار دی، که سپین دی او که تور دی، او که د دنیا د هر ګوټ نه راغلی دی، د الله په دربار کې ټول یو برابر دی. نو د حج دا سفر دا موږ او تاسو ته او دغه رنګې حج کوونکو ته یو پیغام د دې خبرې ورکوي. څنګه چې تا کلی وطن پرېښودو، څنګه چې تا بچي پرېښودل، څنګه چې تا کاروبار پرېښودو او د بیت الله شریف د حج دپاره بیت الله ته رالې او دلته دې وکتېدل، که تا ته څوک تکلیف هم درکړي، که ټېله هم درکړي، نو ته هغه ته هم وایه یاره غلطي وشوه، څه خیر دی. تا له یو سبق درکوي د دې خبرې چې ته به صبر کوې. نو ستا دا صبر به صرف د حج د ورځو سره تړلی نه وي، بلکې ستا دا صبر دا چې کلي ته راشي نو دا به هم یو صبر وي. څنګه چې حاجي صاحب د حج دپاره تللی دی او هلته کې 15 وخته په تکبیر الاح سره چې دی څه کوي، څومره لارې وایي، هوټلې کم ځای کې وي، لرې لرې چې د یو مزد دپاره روانېږي نو ګنټه نیمه مخکې ووځي، وایي چې یاره تکبیر الاح رانه فوت نه شي، ولې دومره پیسې مې لګولې دي، راغلی یم دلته د عمرې دپاره او دلته د حج دپاره. نو د هر مزد دپاره ګنټه مخکې ځي. او بعضې حاجي صاحب چې سهار لاړ شي وایي زه واپسي نه ځم هوټل ته، زما وخت به خراب شي او زما نه به تکبیر الاح فوت شي. نو هلته کې پروت وي په بیت الله شریف کې او دغه رنګې په مسجد نبوي کې پاتې کېږي او شپې له صرف هوټل ته ځي. دا یو سبق تاله درکوي چې دا 40 ورځې تا د تکبیر الاح سره مونځ کړی دی، تا به ګنټه نیمه مخکې لار واله او بیا د جمعې په ورځ چې خلک ځي نو دومره رش وي چې خلک 9 بجې او 10 بجې د مونځ دپاره وځي، وایي هسې نه چې بیا راته ځای نه میلاویږي. دا یو سبق تاله درکوي چې حاجي صاحب ته کلي ته لاړ شي نو ورې هسې نه چې د حج په ورځو کې خو دې اعمال وکړله، د حج نه ځان سره یو سبق دا موړه چې څنګه دې دلته اعمال کول دغه رنګې به هلته هم اعمال کې. علما فرمایي د قبول شوي حج علامت دا دی چې ته وایې چې او زما حج الله تعالی قبول کړی دی، نو د هغې علامت دا دی چې ته ځان ته وګوره تا کې تبدیلي راغلی ده او که نه، تا کې تبدیلي راغله او که نه، ته چې څنګه د کور نه را روانېدي ته څنګه یې او واپس چې د بیت الله شریف نه لاړې تا کې څه بدلي راغله، تا کې بدلون د څه شي راغی، که چېرې تا کې بدلون د اعمالو راغی، که چېرې تا کې بدلون د عقیدې راغی، که چېرې تا کې بدلون د دې خبرې راغی چې تا ګناه پرېښودله، تا رشوت پرېښودو، تا سود پرېښودو، 15 وخته تکبیر الله سره مونځ له راځي، هغه اعمال به کوم چې کوم بیت الله شریف کې کول، نو په دې خوشحاله شه چې الله تعالی ستا حج قبول کړی دی. ولې تا له د اعمالو تا په هغې باندې دارومدار تا ته میلاو شو چې ته همیشه په هغې باندې روانې. او بیا د ټولو نه لویه فایده دا ده حاجي صاحب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی، وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واورېدل پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې من حج لله، چا چې د الله تعالی د رضا دپاره حج وکړو، لومبی حج ده چې ځي نو نیت به دې صرف د الله رضا وي. که چېرې دې راتلې
چې خلک راته کلي کې حاجي صاحب وایي او زه د خپل نوم سره الحاج لیکم نو چونکې تا لومبی بنیاد غلط کېښودلو ثواب به کوم ځای میلاو شي او حج به د چېرته قبول شي نو لومبی خبره چې چېرې حج لتلی نو نیت بس اخلاص به ستا وي نیت به صفا وي چې زم ما باندې حج فرض دی او د الله د کور زیارت نه ځمه او حج ادا کومه نو فرمایي چې من حج لله او بیا فرمایي چا چې د الله دپاره حج وکړو او فرمایي یقولو فلم یرفث او په هغې کې رفث هغې ته ویلی شي د ګناه کار ته ویلی شي در دې پورې چې خپله بیبي ورسره ده خو الله منع کړي دي چې دې سره به چې دی نو ته خپل تعلقات نه ساتي د احرام په حالت کې دا غم ونه کړل جنگ او جګړه د حاجیانو سره هم ونه کړه په معمولي خبره باندې لکه عام حالاتو چې خلک کوي دا زما ځای دی او دا ستا ځای دی او ته زما نه مخکې شوې زما نه دې رخ وروسته شوې زما نه دې مخکې بې زمزم ولې ډک کړو په معمولي خبره نو فرمایي چې د جنګونه هم ونه کړل د جګړې هم ونه کړلې او د احرام خیال هم وساتو د حرم په ځای کې ښکار هم ونه کړو دغه رنګې چې د نو چې کم د احرام موانع دي هغه هم ونه کړل هر څه پوره وکړل د حج چې کم ارکان دي مینا ته هم لاړو عرفات ته هم لاړو دغه رنګې قرباني هم وکړله طوافي زیارت هم وکړو ټول هر څه برابر وکړل نو فرمایي وایي دغه حاجي صاحب دا چې کم حج لتلی دی او د ګناه نه هلته ځان وساتو وایي دی داسې دی لکه څنګه چې د ماشوم د مور نه یو مړکې ماشوم پیدا شي ماشوم خو اعمال نه وي کړي هغه هو څه وي د هغه خو لا د اعمالو سلسله چالو شوي نه وي د هغه نه خو تپوس پوښتنه نه کېږي وایي دغه حاجي صاحب الله تعالی داسې کړي چې الله تعالی د ده ګناهونه ټول معاف کړي نو ګزارش به د هر ملګري د هر حاجي صاحب په خدمت کې دا وي چې ته کلي ته را روانې نو خلک بس دا دنیا کړی او دغه رنګې کجورې او څه دا دلته هم میلاویږي شاپینګونه دلته هم میلاویږي هر څوک به په تمه وي چې ماله دې سره وړي دي خو ته ځان سره یو سوچ د دې خبرې وکړه چې ما خو 13 ورځې تېرې کړې د الله د کور میلمه ومه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضې میلمه ومه هلته مې سفر وکړو هلته مې طوافونه وکړل هلته مې حج وکړو هلته مې منځونه وکړو زه واپس رالم ما ځان سره وړي دي خلک به وایي تا سره وړي دي ته ځان سره سوچ وکړه چې تا سره وړي دي که چېرې داسې وي چې ځان سره د هغه اعمال چې د هلته کوم کول او کلک نیت دې دا کړي چې زه خو کلي ته ځمه خو هغه حاجي صاحب زوړ انسان به نه یم بلکې د ژوند د بدلون سوچ دې کړی وي چې دا کم اعمال دلته کومه نو دا به کلي کې کومه نو دا به فایده وي دا علامت د دې خبرې دی چې ستا حج الله تعالی قبول او منظور کړی دی او که چېرې نه لاړې پیسې هم ولګېدلې او هلته کې د حج چې د کو د هغه د کم موانع دي د هغې دې هم خیال نه ساتو حج خو دې ادا شو حج خو دې وکړو خو چې کم فواید د حج و هغه میلاو نه شو حج خو د دې دپاره یي الله تعالی ته هلته وغوښتې لاړې چې ستا زندگی بدله شي ته د خپلې زندګۍ د بدلون سوچ وکړې الله تعالی درته تیر شوي ګناهونه معاف کړي ور یاد ساتئ ګناهونه به د الله تعالی معاف کوي خو پردي حقوق دا په حج نه معاف کېږي پردي حقوق به هغې معاف کېږي چې انسان هغه حق راوالي او خپل مالک ته واپس کړي